ہے نو خطوط سر سید سب 342. بہرحال د تفصیلی دغه د پارا افکار او نظریات د پارا یو امداد الفتاوا یو تفسیر حقانی کې چې په کم ځای کې سر سید د قران کریم په آیاتونو کې تحریف کړي د هغه جایزه تفسیر حقانی غسته او تفسیر حقانی مقدمه اجمالا د افکار او د نظریات رد دی. جی اول لومبي جلد کې د تفسیر نمخ کې مقدمه ده او دویم د هندوستان یو عالم مولانا محمد علی مراد آبادی داغه کتاب البرهان على تجهیل من قال بغیر علم فی القرآن دا د سر سید د نظریاتو د افکار رد دی. خو په دې حواله سره د جمعیت علماء اسلام غړی دی دا مولانا ضیاء الدین لاهوری د دې یو درې سلور کتابه ملاویږي دا ځان لا پیدا کړي. البرهان على تجهیل من قال بغیر علم فی القرآن او امداد الفتاوا هغه خوده د ټولو نظریاتو ډیره بهترین خلاصه با حواله تانوی صاحب رحمت الله علیه راغستی دا او بیا د حکم هم ذکر کړی دی. اوس په امت کې زتا ستویم کمی فتنې رالی د دې سړي زهر دی پکې د سر سید زهر دی. زمونږ په پاکستان کې یو فتنه گوهر شاهی گوهر شاهی چې دا د مرزا قادیانی قدم په قدم روانه ده. د دې بانی چې دا ریاض احمد نامه وده ده ریاض احمد آثار سر سید افکار اور نظریات سر سید اور سر سید کی کہانی خود ان کی زبانی. جی گوهر شاه د دې د بانی نوم دی ریاض احمد د پلار نوم فضل حسین د قوم نه مغل له سمکار ته نه شوی هغه بلوم دیو دام دی او هغه ځان ته مغل نه وای دا سپیرم ځان ته مغل نه وای زدي غو مغل بس د نیکنوم دی دا د ته چې گوهر شاهی وای کنه دا وته ځکه وای چې د نیکه ته منسوب دی. جی دا د دادا نوم گوهر علی شاو د سرینگر رهایشي دی ښه هندوستان او داین وسه د ریاض احمد د فتنه بیا نیکه ته منسوب کړی ده. د ریاض احمد د دې نیکه نه په سرینگر کې قتل شو د قتل نه د پولیس نه تېښتې دپاره دی بیا پاکستان ته راغی پینډای ته راغی نه جی نه د ده نیکه چې بس یو مرشد پیرو خانقاه به یې چلوله تصوف لین کې نو چې دا نیکه یې دلته راغی نو دی دلته په پاکستان کې پیدا شوی دی بیا او دته چې بل ځای کامیابی نه میلاوي دا ځکه چې دی اول د گاډو باندې مکینکو بیا ویلډرو دا ریاض احمد خو په دغه پن کې چې څو نه مونتل نو بس یکدم هغه ارس پرېښودل او د نکاح هغه لارې اختیار کړه د تصوف په نوم باندې د تصوف په نوم راغی. د ګجرخان په علاقه کې یو ځنګل دی په هغې ځنګل کې دی یک یوازې تنې تنها پاتې کېده. هغه ځنګل اوس ډوک گوهر علی شاه په نوم باندې آباد دی. په دغه ځای کې چې د مریدینو حلقه سیوا شوه ځنګل یې وله تحفه کې ورکړه دغه خلکو یا ځنګل ستا شو. او په 1980 کې حیدرآباد سندھ
خورشید کالونی دیو تنظیم بنیاد کی خودو انجمن سرپروشان اسلام او دا تنظیم موجوده وخت کې په سوشل میډیا اکټیو دی د سرز مخ کې د جانګری او ملګری خدیندار ملګری د کاروبار کوي هغه یو ګروپ کې اډ شویری کاروباري ګروپ دی په هغه کې هغه ته دینی معلومات هم ورکوي نو چې هغه ما تراو لګنو هغه ګورشای پتنوا نو انجمن سرپروشان اسلام اوسم پاکستان کی لگیا دے کار کئی دے پا 25 نومبر 2001 کی پا مانچسٹر کی مردار شو پاکستان تیراڑ پا حیدرآباد کی کوٹری علاقہ کی دے دپن دے التے مزارم دے موجودہ وقت کی مہدی فاؤنڈیشن مسیحا فاؤنڈیشن دا دو ادارے موجودہ وقت کے گوہر شاہی فرقے والا چلئی حیدرآباد کوٹ ری مسیحا فاؤنڈیشن ہاں اس دا افکار ہوتا نو یو خو اول دعوت دا دعوت چه ما تا الہام کی بیا دعوت چه زو ولیما زما ولایت تام دی دریم دعوی چه پا احادیثو کی دکم مہدی در راتلو وعده دا اغزیما دی دا وجه نا تاسو چه دا دی کتابونا کل راوالی او گو رئی نو دا تصویر بے پکی پس پمائی کے جوڑ کردی پس کی سپمائی کے زکا چه دا پا یو ٹیم کے لو یا مسئلہ جوڑا شوی وا مسئلہ دا جوڑا شوی وا چه د چې ویل زما مهدیم نو د دې بنیاد داو چې زما د مهدیت اعلان بذات خود الله تعالی کړي او څنګه کړي دی نو پس پمای کې د تصویر ښکاري د دې د وجه نه چې تاسو د انجمن سرپروشان اسلام او گوهر شاهی پتنی والا سره کله خبرې کوي نو دا غي مضبوط دلیل چې لکه د تصویر او د شکل زما د شبیه دا وی په سپمای کې ښکارا شوی دی او هغه باقاعده تصویران مور کړی دي د کتابونو کې خود الله سو جوړ دي بیا یو داوا دا کړی و چې په هغه ټیم کې د حرم امام داغي کل کر تردید کړو چې زما شبیه په حجر اسود کې ښکارا شوی یعنی زما د جسم ال تخکارا شوی زما تصویر دی التا او د مرزا سره دی مولیانو کمی عملی وکړي نو هغه ته پته و دی د وجنه د کل کر د نبوت داوا خو نه کوله خود دا داوا یقینی وا چې زما انتخاب د دی او د دی موجوده دور د پاره الله تعالی کړی زد مامور من الله ام په دې ټیم کې ټیم مختصر دی افکار ډیر ګنده دي خو به هر حال د دې یو کتاب د روحانی سفر داغه سپ 22 باندې دی لیکي وہی شیطان کا سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں میرے پیشاب کے اندر نظر آیا سپ 22 روحانی سفر دویم لکھی ہوئی بیت المقدس سے 2 میل دور موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے یہودی مرد اور عورتیں وہاں شراب نوشی کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ مزار پحاشی کا اڈا بن گیا مینار نور د دبل کتاب دے سپا 62 دسپیر بچے خکلک چرسیو مو پابندہ سروے چرسکل روحانی سپر سپا 49 د مرزا پشان خاشک مزاج او مشک دړای و نامحرم خو سره به ډیر خوشاله و روحانی سفر سپ 34 د وجنا دا گوهر شاهی فتنه چې دا بنیادی سہولت کار د قادیانی دی اگر چې د مهدی نه علاوه اول داوا د مرزام د مهدی و بیا د مسیح شوا بیا دواړه یو کړل چې دا دواړه یو دي
او د داوم د مهدی نه بعد بیا دویم نمبر دعوه د مسیحیت وا چې زه عیسی علیه السلام یم. باندې وکړه اصل کې بس زه پکې دا غټ غټ راټول کما دې کې دا کیږي نه دوره یو کم از کم یوې فرقې تعارف د پاره یو غنټه ټیم ضروری دی. په هندوستان کې بل فتنه چې هغه زما او ستا په معاشره کې سرایت وکړو ایجوکیټډ طبقه زمانه واغستا هغه ډاکټر وحید الدین خان دی. داغه تفاسیر نن زمون په مکتبو کې کل کر خرسیږي. نور 200 کتابونو مصنف ته وحید الدین خان 1925 کې د پیدا شوه د انډیا اتر پردیش ابتدائی دینی علوم موے مذہبی علوم موے 1949 کے جماعت اسلامی په هند کې شامل شو داغه مرکزی شورا رکنو دی وحید الدین خان 15 کال ور سره داغه د پاره بد د قصوار مزامین هم داغه په ماهنامو کې چلیدل 15 کال بعد جماعت اسلامی ته خیرباد وی چې هغه ته خیرباد وی نو راغه تبلیغی جماعت سره شامل شو سبا خدای سره تیر کړ او په 1970 کې مکمل طور تبلیغی جماعت هم پرې خود او د خپل دعوتی مهم آغاز اثر نو شروع او 70 کې په دهلی کې یو اداره قائم کړه چې داغه ادارې نوم د اسلامک سنټر 1974 کې بده یو ماهنامه خپل لیاستا الرسالی په نوم باندې دا اول په اردو کې وا بیا دا هندي زبان کې مشهور شو او بیا چې انګريزانو له خوان ورک چې دا خو بس زمون کار کوي دی نو بیا دا ماهنامه په انګريزي کې د دې باقاعده اجرا وشو. معروف کتابونو کې د تذکیر القرآن د قرآن کریم تفسیر دی. اسلام دور جدید کا خالق مذہب اور جدید چیلنج په الہاد د کار شتا د الہاد د کار د پاره بد د راهنمایي چاته نه کوي یک نشد دو شد فتنه کې به مبتلا شي. د وحید الدین افکار او نظریات سونو د نظریات انتہائی خطرناک. وحید الدین د دین اسلام د هر یو حکم او د هر عمل خپل خود سات ته تشریح کړی دا دی د وجنا دی وای پچھلے 1000 سال میں صرف عبارت تو ہم تاسو تغوکش پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں کے درمیان جو لٹریچر تیار ہوا اس میں سب کچھ تھا مگر اس میں 2 چیزیں مکمل طور پر حذف تھی یعنی ترد پوری دین اسلام ناقص ہو. اور وہ ہے دعوت دی امت پا 1000 سال کے نہ دعوت پی جندلے دے انہیں دعوت کار کڑے دے اور امن کا تصور. اس کے بعد جب مغربی طاقتوں نے مسلم امپائر کو توڑ دیا تو اس کے خلاف رد عمل کی بنا پر یہ ذہن اور زیادہ پختہ ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی عیسوی پوری کی پوری منفی سوچ اور منفی سرگرمیوں کی نظر ہو گئی. اس پوری صدی میں نہ دعوت کا پیغام لوگوں کے سامنے آیا نہ امن کا پیغام جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. راکم الحروف پر اللہ تعالیٰ نے استثنائی طور پر زمددی صدای سڑیم خزت اللہ تعالیٰ مستثنا کریں. راکم الحروف پر اللہ تعالیٰ نے استثنائی طور پر دعوت اور امن کی اہمیت کو لی. ماہنامہ الرسالہ جولائی 2010 بیا د تصور تغوکی دی چې دا د اسلام ترجمان دے کہ دا کفر. وہی 11 نومبر 2001 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کو توڑنے کا مشہور واقعہ پیش آیا.
اس واقعہ کے بعد امریکہ غضبناک ہو گیا. اس نے عراق اور افغانستان کے خلاف براہ راست طور پر اور پوری دنیا کے خلاف بالواسطہ طور پر ایک انتقامی جنگ چھیڑ دی. اس جنگ میں نام و نہاد جہاد کے اکابر رہنما یا تو مارے گئے یا خاموش ہو گئے. امریکہ کا یہ آپریشن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی آپریشن تھا. الرسالہ صفحہ 26 جولائی 2010. یا وہی شاہ ولی اللہ سے لے کر سید قطب تک میرے علم کے مطابق مسلم علماء کی کوئی ایک کتاب ایسے تیار نہ کر سکے جو آج کے مطلوبہ معیار پر پوری اترتی ہو. الرسالہ جولائی صفحہ 45. نزول عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، ظہور، خروج دجال بارہ کی وہی تمام مذاہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک آنے والا آئے گا، وہ ایک خصوصی رول ادا کرے گا. یہی تعلیم اسلام میں بھی ہے. حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہے ان میں اس سلسلے میں 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں: رجل، مہدی، مسیح. بظاہر یہ تینوں الفاظ ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. دا ټول الفاظ چې دي دا د یو شخصیت د پاره دي، په مهدي او په عیسی کې فرق نشته. خو آیا عیسیٰ علیہ السلام برازی؟ آخری دور میں ظاہر ہونے والی ایک ہی شخصیت کے علامتی طور پر 2 الگ الگ نام ہیں. آخری دور میں ظاہر ہونے والی ایک ہی شخصیت ہے جس کو کسی روایت میں رجل مومن، کسی میں مہدی اور کسی میں مسیح کہلایا. بیاوئی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے اور آخر زمانے میں وہ جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے. یہ تصور اگرچہ لوگوں میں کافی پھیلا ہوا ہے مگر وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث رسول سے ثابت ہے. مسیح امت مسلمہ ایک پرت کے مصلحانہ رول کانا اس عیسیٰ سوک دے دا خو مړه بس نبی علیہ السلام ویلی پدی امت کې ورستو یو پرد راځي او پدی کې به مصلحانه د امن د پاره یو خور رول ادا کوي. د هغه رول نوم نعوذ بالله من ذلک عیسی علیہ السلام دی. د دجال نه مراد فکری گمراهی ده. په کومه زمانہ کې چې فکری گمراهی عام شوا دا د دجال آمد دی. لہذا دی وی د دجال راتلو انتظار مکوئ، راغله دی فکری گمراهی مقابله وکړي. بیا یو بل عجیب ناشنا خبر دا په تاریخ کې یعنی دې ته وی حقیقت اگر موږ پښتو کې وسړی ته ومړه سترګې پټې سي دا سترګې پټولي د ختم نبوت پاوالی سره لیکي. یہ بات نہایت اہم ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پوری تاریخی دور میں ساری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. اس سلسلے میں کچھ نام بتائے جاتے ہیں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مگر یہ خیال درست نہیں. الرسالہ 2011 اکتوبر صفحہ 10. دید وجنہ وی مرزا غلام قادیانیم د سره د نبوت دعوی نه کړي او نه په تاریخ کې دا تیر شوی دي. بیا د یو لګیدل دا غي دا خبرو تعویلات کړي. موجودہ وقت کې د وحید الدین خان د افکار او د نظریاتو نه ایجوکیټډ طبقه ډېره زیاته متاثره ده. د وجنه د بدقسمتی دادا چې په د باندې چالي کول نه دي کړي. یو غیر مقلد عالم د ډاکټر حافظ محمد زبیر هغه په د باندې یو کتاب شتا وحید الدین خان کے افکار و نظریات نو په هغه کې خط تعقب هغه کړی دی. یو کتاب لیکل د خاتون اسلام جهاد خو اقدامی جهاد قطعا نه مني، دفاعی جهاد اولاد دادا وي چې بس ځان وته سپلای کا خو چا باندې غزار مکوا دا غینه وې ځان ساتي. د نبی علیہ السلام په ژوند کې صرف 2 میرزي جهاد تیر شوی دی. د نبی اسلام زندګۍ کې جهاد نو. لہذا په معاشره کې د نپازي شریعت په نوم باندې کار کول د قران او د سنت خلاف دي. د نپازي شریعت داوا دا صحیح نه ده. او بیا وایي چې دې امت ته 2 آئیډیل مخې ته دي، یو حضرت حسین رضی الله عنه او یو حضرت حسن. خو خستا سره چې د چاغي خلاف زی خو زه خوشاله پدې ما چې زما مور داسې تربیت نو کړي لکه څنګه چې حضرت اسماء د عبد الله ابن زبیر کړي. پدې خوشاله ما ځکه چې عبد الله ابن زبیر مور دې ته تیار کړو
چې ته په یو حق حاکم خلاف میدان ته راوځه او وی دا شکر دی چې دا مور مې مړه نه وه ګینې نو د حضرت حسین په شان به وی د خلکو مخې ته ولاړم او د حق په ځای باندې به مې د باطل سات ورکو. لہذا وی که تاسو د حضرت حسین په نقش قدم ځئ نو وی نه هغه امت ته خیر ورکړی او نه به تاسو ورکوي. لہذا وی د حضرت حسن په لاره لاړ شئ او کافر انګریز سره په صلح او په امن مسلې حل کوي. یو چې نن سبا نهایت ضروری ده کراچۍ کې محمد شیخ څوک دی؟ محمد شیخ د یو سنټر کولاو کړی دی القرآن ریسرچ سنټر په نوم باندې. بهر حال چونکې د تحریرات نشته نو دې د وجه نه د نظریاتو کل کرپته صرف مونږ ته یو واسطه ده چې سوشل میډیا ده. ځکه دی وایي دا قرآن کریم کې چې الله تعالی په یهودو باندې رد کړی دی فویل للذین یکتبون الکتاب نو وایي دا مړه هغه مولیان یادوي چې دوی هسې د دین دپاره ځان له کتابونه لیکي دا تورات نه یادوي. مطلب دا دی چې مولا ته د کتاب د لیکلو ضرورت نشته تورات شته دغه شته قرآن نشته خو هغه څه شی دی او قرآن او دا انجیل زبور او تورات دا د هغې کتاب صفات لہذا باقی کتابونه هم نشته. دا کتاب نبی علیہ السلام ته هم نه دی ملاو شوی دا کتاب آدم علیہ السلام ته ملاو شوی او دا هغه دور نه مسلسل را روان دی. نو په ایمان یې ووایه څه پاتې شو پکې؟ د تورات معنا دا قانون دیو د تورات معنا څه ده؟ نو قرآن دا کتاب الله هر پیغمبر ته د قانون په حیثیت ورکړی دی ځکه ورته وایي. انجیل وایي د کتاب نوم نه دی بلکې په قرآن کریم کې چې کومې موجوده خوشخبری دي د هغې ته انجیل وایي. بنی اسماعیل نشته د بنی اسماعیل وجود د سره نشته په کائنات کې صرف بنی اسرائیل دي. وانی فضلتکم علی نو علی العالمین نه استدلال کوي چې بنی اسرائیل به تر قیامته پوری او دا به په مخ د ځمکه د الله تر ټولو نه زیات محبوب خلک تر قیامته او تاسو چې وایي چې نبی علیہ السلام بنی اسماعیل کې دا دروغ وایي بنی اسماعیل سره وجود نشته نعوذ بالله. جی دا غي نکه دی جی او دا خبر هم یاد ساتئ په د مصر کې یو عالم دی جمیل مصری نامه ده څه شی دا غي یو کتاب دی اثر الیهودی فی الحروب والفتن نو په دې کې هغه د پوره 1400 سال تجزیه کړې ده چې د نبی علیہ السلام د زمانې نه تر دې ساته په کم ځای کې کومه فتنه راوتېره بشمول قادیانی د دې وروستو د یهود پیروکارو اثرو دا فتنې چې نوې پیدا کوي دې کې ردی اثر دی. کتاب ډېر بهترین دی په نت میلاویږي اثر الیهودی فی الحروب والفتن جمیل مصری علامہ جمیل مصری. بہرحال ډیر سیزونه خودی کې پاتې شو خو ټیم برابر دی. بس د سر سید شاګردو حمید الدین پراهی سر سید شاګرد څوک حمید الدین پراهی شاګردو امین حسن اصلاحی څوک د امین حسن اصلاحی شاګرد جاوید غامدی سلسلۃ الضلالہ. لہذا د جاوید غامدی رائے صدا ګوره دا پیجندل کارېدار ده چا هم چې په کتابونه لیکلي دي اصل مدعا ته نه دي راغلي. د جاوید غامدی په کل کردانه وایي چې زه حدیث نه منم خو د جاوید غامدی په نظریه باندې هغه داسې کار کړی دی چې حدیث او سنت دا د یو بل متضاد اقسام ګرځولي دي. یو حدیث دی یو سنت دی سنت جدا شه دی حدیث جدا شه. خو بیا دویم کار دا وکړو چې د حدیث کم تعریف په 1400 سال کې را روان دی هغه تعریف یې اکثر بدل کړ. د جاوید غامدی د سنت تعریف څه کوي؟ جاوید غامدی وایي سنت دا د ابراهیم دا هغه دینی ابراهیمی تسلسل دی چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه را روان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام که په هغه پیل کې څه کمې زیاتې خلکو کړی د هغې اصلاح کړې ده هغې باقي پرېښودی دی. سنت صرف د دین ابراهیمي د دغې روایت نوم دی. حالانکه سنت آغاز او ابتدا د آقای نامدار نه ده
رسول الله مبارک نه ده. حدیث تعریف چې کو د نبی علیہ السلام نه کو، سنت تعریف چې کو د نبی علیہ السلام نه کو. هغه سنت راواغستل ابراهیم علیه السلام سره وتړل. سنت به صرف هغه ته وي. دې د وجنه داغه په نسبانه نبی علیہ السلام به حیثیت نبی په معاشره کې کوم امور جاری کړی دي داغي دینی حیثیت نشته. اوس حدیث څه ته وایي؟ د نبی علیہ السلام تمام اقوال، تمام افعال او تمام تقریرات دا د محدثینو په اصطلاح کې حدیث ته، او وای دا کل په کل خبر واحد دی. کل په غامدی متواتر نه منی، دا یاد ساتي. غامدی څه نه منی؟ متواتر روایت نه منی. نو غامدی وای چې دا څومره د احادیثو ذخیره ده، دا ټول اخبار احاد دي. اخبار احاد کل په کل ظنی دي، ظنی د دین بنیاد نشي ګرځیدي. لہذا احادیث مبارکه نه به نه عقیده ثابتیږي، نه به عمل ثابتیږي، نه به احکام ثابتیږي. دا یاد ساتئ. نو د احادیثو انکار په کومه طریقه وکړو؟ ځکه چې په احادیثو ذخیره کې 90% نه سوا اخبار احاد دي. ټول امت دا غینه د احکام استنباط کړي. لیکن جاوید غامدی وای نه د دان نه د دې د وجنه ار دې خبره قائل چې په دې کې زمان نظریه د معتزله ودا. کله معتزله نظریه دا و چې اخبار احاد عمل لپاره مفید نری، د دین د عملم نشي ثابتوله. لہذا دې مو چې دین عملم نه ثابتي. اوس اصل نظریه د دعوا چې د احادیثو نه عقیده عمل ته نه ثابتيږي، عقیده به ثابت شي. متواتر د پنيشته، لہذا د نزول عیسی مسله د پنځبانه ځکه انکار کوي. د دې انکار اصل وجه دا ده چې په قران کریم کې صراحتن شته نه احاد چې په کوم روایتو کې دي هغه د احادیثو د قبیله نه دي. احادیث کل په کل ظنی دي، ظنی نه عمل ثابتيږي نه عقیده. د وجنه د نزول عیسی انکار وکړو او عیسی علی السلام وفات دي. دا طریقه واردات دا د دم ده، دا د استاد امین احسن اسلام ده، د امین احسن اسلام د استاد د حمید الدین پراهیم ده، د حمید الدین پراهی د استاد سر سید هم ده. ها رجم نه د انکار کوي. د رجم د انکار بنیاد دا ده چې د رجم تصریح په قران کې شته نه، په احادیثو کې ده. احادیث د پنځ ټول په ټول اخبار احاد دي، متواتر پکې نشته. اخبار احاد ظنی دي، په ظنی د عمل او د عقیدی بنیاد نشته. لہذا رجم د روایت نه ثابتيږي. دا د چیرې دی ټول مسلو د وجنه میزان د کتاب دی وګورئ. د ټول اسلام راغسته او ډیر مختصر د 27 اعمال پیکج جوړ کړی دی چې شریعت او دین اسلام 27 اعمال دي. د پر رد کې چې کوم کتابونه لیکل شوی ډیر لیکل شوی دي، لیکن د چې اصل ویخ ته کوز دی او د مضبوط توړ کړی دی دا د مردان ډاکټر مشتاق دی. ډاکټر مشتاق یو کتاب اوس لیکل دی، اوس چاپ شو، تنقید فکر حامدی، او خو مضبوط گرفت په دبانې کړی دی. دا د غامدی نظریاتو. زمون په ملک انجینیر مرزا نیم شیعه د صحابه په باب کې صرف یو خبره تا کوم، په ویډیو په یوټیوب باندې موجود دلار شي. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب کے سب جہنم کی طرف بلانے والے لوگ تھے. وہی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ما سیوا یو صحابی د تنقید نه بالا تر نه دی، نه د باقی صحابه سره بغض ممنوع دی، تنور سره بغض هم کولی شي. دا د انجینیر مرزا ځکه چې نیم شیعه دی. او شیعهګان چاته وایي پیژنې؟ شیعهګان د 12 امامانو قایل دي. د څو؟ دا 12 امامان د شیعو په نسبت منصوص من الله دي. څه دي؟ منصوص. نو چې دا منصوص من الله دي نو قرآن کې خو نوم نشته کنه. قرآن کې نوم نو د دې عقیدې د بچاو د پاره دا عقیده جوړه کړې ده چې قرآن محرف دی. او په کوم ځای کې چې د 12 خلفاو نمونه حضرت عثمان او ابوبکر صدیق غیستي دي. د تحریف قرآن عقیده د امامت د بچاو د پاره جوړه کړې ده. ها بیا دا منصوص من الله څنګه دي؟ رست خود نبی علیہ السلام نه بعد وحی نه راتله. وی الله تعالی د رسول الله مبارک ته د 12 امامانو په نوم باندې لیپاپې حواله کړي، بندي لیپاپې. نبی علیہ السلام ته داغه د کلاولو اجازت نو، هغه حضرت علی ته، حضرت علی آباد هر ماباد امام به صرف د خپل نوم لیپاپا کلاوي، بل چاته به لیپاپې د کلاولو اجازت نه. د وجنه دا سوار دا 12 امامان چې کوم دي اسنا شریعه دا د الله تعالی د طرف نه متعین راغلي دي. امام بسی د امام مرتبه دا د نبی نه فوق ده. رتبه امامت بالاترز اس رتبه پیغمبری حق الیقین د مجلسی. بیا وی
چې دا عموما انسان پیدا کیږي خو د مور خېټې نه پیدا شي او دا خپل ولادتي دی وینه د الله ډیر زیاته ګنده د امامان ډیر پاک خلک دي لہذا چې کم امامان دي دا د میندو پر رحم کې نو دا پته شي کیو پته نه لګي دلته بچتا کون پار کونو وای دا تشي کې پیدا دي نو ولکه چې تشي کې پیدا دي نو بیا د پیدایش څنګه شوی دی نو وای امامان چې دي دا د مور د پتون نه پیدا کیږي د سنه پیدا کیږي د فخذ نه تاسو رسیدئ ولی هغه لار ټیک نه ده پته نه لګي دا بچا د انبار موټر وې دا لار ټیک نه ده 12 امامان دا غي په نس منسوس دي 12م امام زمنګ د شیعو په عقیده د مهدی کې بنیادی فرق ده چې د شیعو مهدی نظریه غم ده خو هغه مهدی پیدا ده په 245 کې او په عراق کې سر منرا غار کې پټته سر دا خار چې باچا جوړ کوي چې دی لسنوم کیدو چې ال تلړ خوشاله شوی خاندل وی سر من را چې سو کو تګوري خان دی به خوشاليږي به سر من را دا سر من را نه ده سر من را دی اګه غار ته ورنونو ته د 4 سال په عمر کې الکه ولي ورنونو ته یره جی حالات خرابو نو چې حالات ټیک شي مونږ په دسه کو چې حالات ټیک شي ها اوس حالات خراب دي نو خو راوځه کنه او رايخي خو پتا سو دي نو چې ته نن نه راوځي کله به راوځي ها دویمه خبره چې امامت د دې په نسبانی د اصل الاصول نه ده که یو انسان پوره دین باندې ایمان لري خو د امام متعلق د عقیده نه لري دا سړی د اسلام نه خارج دی دا د دې د 1200 امامان ها اخیری امام چې راشي څه چل بکې قابل غور دې د وجه احتیاط کوي د دې عقیده دا ما حواله در کول خو ټیم گنجائش نه لري عقیده د امام مهدی بارک چې کله امام مهدی راشي د ټولو نه باول د رسول الله مبارک روزه کولاو کی نبی علیہ السلام به د مهدی بیعت کی دویم نمبر به د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق قبر کولاو کی د دې لاشونه به ونی سره ځلون کی یو ورځ کې به 1000 مرتبه دای ته اور لګي هری کوي بیا به ژوند کیږي بیا به هری کوي بیا به حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصه راو باسي د نبی علیہ السلام ته زهر ورکړو دای له سزا ورکی او بیا به د سنیان ټول را ژوند کی مونږ وتا نو په دای به شروع کی نو چې دا دې ته عقیده د رجعت د شیعو نو چې مونږ بیا ژوند دي شنو ویلم به بر دینه د شیعاګانو بدلی والی د شیعاګانو سره ډیر ظلم کړي ها بل عقیده چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه د خلافت غصب د ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان لہذا د خلافت د نه حواله کول په وجه خلفای ثلاثه او د سلور صحابه نه علاوه باقی تمام صحابه دایره د اسلام نه خارج او مرتد دي هغه سلور صحابه کرام کې یو غالبا حضرت ابو ذر غفاری دی یو سلمان فارسی هبل حضرت مقداد ابن الاسود دی او یو سلورم صحابي بل دی د وجنبا او کاړوي صاحب رحمت الله علیه چې شیعه سره مناظره ونوته وی خیال وکړي چې دلیل وا چې صرف دا سلوري پکې ګوره نور صاحب په نيز مسلمانان نه دي چې سند کې دا سلوري دا سری روایت راړه چې دا سلوري په سند کې دا د دې خلکو بنیادی طور نظریه دي لہذا او بلا زمون په بر صغیر کې شیعه ډیر قسمونه دي د خرونه ګڼ دي شیعاګان خو په بر صغیر پاکو هند او ایران صرف یو فرقه ده چې دته امامیه ویل شي سویل شي امامیه فرقه ویل شي په امریکا کې چې کم میر پاس شوی دی زهران ممدانی دا اثنا عشری دی کټر اثنا عشری دی دا او اثنا عشری په باب کې د فقها او د علماو اس اختلاف نشته چې دا چورلټ د اسلام نسدي خارج دي دا خبره به یاد ساتئ اختلاف د اثنا عشریو نه علاوه په نور شیعاګانو کې دی لکه اهل علم په پیژني قاضي شوکانی قاضي دا زیدی شیعه دی دا فرقه د اهل سنت سره د ټولو نه زیاته نږدې ده بل فرقه د جماعت المسلمین ده بس یو خبره ذهن کې یاد ساتئ یو المسلمین دی یو المسلمون دی یو جماعت المسلمین پوګدی تا دی یو جماعت المسلمین پتاي مدورې دی ټول پاله پلام ورامیان دي جماعت المسلمین اگدی تاوالا د دې بانی مسعود احمد BSc دی د دې بنیادی نظریه دادا چې تر سو پورې کې یو انسان 100% کامل په اسلام کې داخلي خو چې د جماعت المسلمین د امام وقت بیعت نه کړي دا سړی دایره د اسلام نه لہذا بیعت د ایمانیاتو نه دغه په نسبانه دې د وجنه د مفتی سیف الله سے فتوا دا چې دا خلق دایره د اسلام نسدي خارج دي کافر دي مرتد دي جماعت المسلمین لہذا خیال وکوي تنظیم المسلمین زمنګ امیر زمنګ توډيري دی
او نائب امیری د خیبر پختونخوا میری ستاسو ر 400 دی تجلا خان او ستاسو شابړه ردی خلکو دا شابړه ردی خلکو دا تنظیم المسلمین دا د دې مشر چې دا محمد هادي دی د عیسی علیه السلام بنیادی مسلې درې دي د سره د عیسی علیه السلام د حیات انکار کوي د دجال دراتلو انکار کوي د الله تعالی سره شریک ګرځولي دجال نشتا او د سحر د پاره اثر نشته ستاسو 400 تجلا خان چې کوم رساله لیکلي د جادو کی حقیقت هغه په دې لیکلي د کسوب د جادو اثر قایلی چې دا جادو په نفسي اثر کوي دا سړی دایره د اسلام نه سره خارج دی او المسلمون چې کوم دي دا جماعت المسلمین تای مدوري والا دا د کراچۍ د ډاکټر ابو جابر عبد الله دامانوي جماعت ته دا سړی غیر مقلد دی خود دا جماعت صرف د جماعت المسلمین د مسعود احمد بیسی د مقابله د لپاره جوړ کړي دي او المسلمون پوره تفصیلات ما ته میلاو نه دي خدا دې په ملتان کې د دې مشر ابرار دی بس دور پکې کېده الله دې د عمل توفیق راکړي واخر